د تنګي مولنا د تحصیل سکریټریټ پورې د سرکاري لوی سړک د هایسته حاله تر مخه د علاقې عوامو دغه روډ د خپل مدد په خپل د جوړولو تابع کړی دا او دغه سړک د پاره د چندې مهم شروع کو په دغه حق لا د علاقې عوامي مشرانو لوی سړک په منځ کې کټ واچو او چندې راغونډ کړه دغه مهم په حواله د عوامي مشرانو وینا وا چې حکومتي چارواکي او د صوبایي او قومي سملو نمائندگان د اولس کارونو کولو کې ناکام شوي دي نو دوی مجبور شو او د چندې د پاره کټ کې هودو ان شاء الله موږ د حکومت په توقع ساتو خو حکومت ډېر پاتې وکړه زموږ حکومت غریب دی زموږ ایمنه غریب دی زموږ ایم پی ای غریب دی زموږ ناظم صاحب غریب دی زموږ جج صاحب غریب دی زموږ د تحصیل څونه قیادت چې دي زموږ بیوسه ګڼو پدې ججان دي پدې مینهګان دي پدې پی ای ګان دي پدې باندې هر قسمه نمائندګان دي نن موږ یو رانغې نه زموږ ساته پوڅکو نه موږ له دلته راښکاره شو موږ به دا جړه فریاد چاته کوو زموږ د جړه فریاد څوک پاتې شو یو الله پاتې شو د خلکو لوټونه غوښتي دي او بیا هم د روډ دا حالت دي د دغه دپاره عوام راپاڅېدلي دي دا چندهبونه مې شروع کړي دي د دې روډ دپاره تاسو په دې کې 10 روپۍ 20 روپۍ امداد کوئ د اجتماعي مفاد دپاره خلک راپاڅېدلي دي او چندهبونه مې شروع کړي دي دلته د تحصیل تنګي ولس د پاره دا خبره د غور ده چې هیڅ یو حکومتي چارواکي په دغه لړ کې ولس سره رابطه ونکړه ولې چې دوی سره د اجتماعي کارونو هیڅ غم نشته د کیمرامین ملک پاک سره محمد صدیق هشنگر نیوز تنګي